د دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې خپلې پیسې په خپل علاقه کې دنده ولګوئ ځکه چې دې سره علاقه چې دا هغه ترقي کوي. په سرقلا چغرزي کې په مین روډ د جدید سهولیاتو نه راسته اختر فلنګ سټیشن افتتاح د بونیر د سترو سیاسي او سماجي او علاقایي مشرانو په لاس وشوه. په دغه موقع قیصر ولی خان او کامران خان او سابقه او موجوده ناظمین او طارق زمان خان چغرزی او نور یو ګڼ شمېر ځوانان او مشران موجود وو. د پم مالک اختر محمد خان په دغه موقع د حاضرینو او میډیا ته یقین دهاني ورکړه چې زموږ مقصد یوازې کاروبار نه بلکې خلکو ته معیار او مقدار برابر ورکول دي. په دغه موقع میډیا سره د خبرو په مهال راغلو میلمنو خپل تاثرات داسې وړاندې کړل. مخکې خو دا کومه پرانسته چې وشوه د دې پمپ زموږ به د خپل روډ ته او د هغه سټاف ته دا د هغوی تېره هغوی دلته د خپل ګیج د خپل معیار د دغې خیال وساتي او چونکې دلته ضرورت و ځکه چې ټرانسپورټ هم ډېر زیات شو د شنګلې ضلعې ټول د ټرانسپورټ تګ راتګ چې دی هغه ټول سوارۍ ته سوارۍ داسې دا ده چې هغوی مرکزیت دی مرکز دی او دلته په لار کې دلته خواوشا په دې لار کې د پمپ ضرورت و. زما په خیال چې دا ډېره زموږ د روډ ډېره ښه فیصله کړې ده دا ښه انویسټمنټ دی. مطلب دا دی چې زموږ په دواګانې چې هغوی د دې خلکو سره د ټرانسپورټرانو سره د عام وګړي سره چې د هغوی خیال وساتي او د خپل کاروبار او د خپل هغه مطلب دی چې ښه په ایماندارۍ باندې وچلوي. زما په خیال چې دا د چغرزو د عوامو دپاره هم ډېره یو ښه فیصله وشوه چې یاره مطلب دا دی چې دلته ښه معیاري پمپ و او مطلب دا دی چې هغوی دا پرانسته وشوه. زما په خیال چې د ټول ولس نه جواب ورکړه. شکر جی. د مرګ نه خلک سرمایه بار وباسي معاشي حالت انتهایی خراب دی. یو کس د بار نه سرمایه راوړي 15 کروڑ روپۍ په چغرزو کې لګوي نه یوازې خپل کاروبار شروع کوي بلکې خلکو ته هم سہولیات ورکوي. په دې اړه څه وایئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه د خپلو مشرانو د زړه کومې شکریه ادا کوم په بالخصوص چا چې د پمپ مالک دی اختر محمد صاحب د هغوی د خاندان د زړه کومې شکریه ادا کوم د خپلو ټولو مشرانو له طرفه چې هغوی موږ دلته مدعو کړو موږ دلته افتتاح له رالو. یقینا چې دا زموږ لپاره انتهایي د خوشحالۍ خبره ده چې د بونیر په خاوره باندې څنګه تاسو خبره وکړه چې دلته د 15 کروڑو انویسټمنټ کېږي. نو یقینا چې زموږ د پاکستان حالات چې کوم دي هغه د چا نه پټ پناه نه دي خو زموږ د بونیر په حال باندې که تاسو وګورئ الحمدلله زموږ بونیر د کاروبار په لحاظ باندې ډېر مستحکم روان دی او تاسو وګورئ چې د بار نه چې کوم خلک دی هغه بونیر طرف ته رجوع کوي په دې وجه باندې چې دا فری زون دی ټیکس نو دلته چې دی نو په نسبت د بار چې هغوی ټیکسونه ورکړي نو دلته چې دی نو فایده او ګټه چې دی په کاروبار کې ډېر زیات دي. نو یقینا چې د چغرزو په خاوره باندې زموږ د مشران دا کوم کردار ادا کړي نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې یاره موږ دلته ګورو چې تعلیم په لحاظ باندې هم چغرزي ډېر مخکې روانې دي اوس کاروبار په لحاظ باندې هم الحمدلله دې طرف ته روان دي. نو په دې کې به زموږ دا کشران چې څومره دي دوی به په دې کې روزګار لي دوی به په دې کې کاروبار نه فایدې لي او انشاءالله دا مې تمه ده چې دوی دا کوم پټرول پمپ افتتاح وشو دوی به معیار خپل برابر ساتي او انشاءالله د کوم خدمت پکې او په مستقبل کې به هم انشاءالله داسې کوي چې زموږ د بونیر د نوجوانان چې دي دا په دې کارونو کې په دې خبرو کې مصروفه د ځان سره ساتي انګیج ساتي چې زموږ بونیر ترقۍ طرف ته مزید لاړ شي او کومې پورې چې زموږ مشران دي انشاءالله موږ به فل د دوی دا سپورټ کوو د سیاست ته ګراونډ نه چې دوی موږ دې طرف ته دغه کوو مایله کړو چې یاره دوی کاروباري لحاظ باندې کړو دوی په سیاسي لحاظ باندې کړو دوی تعلیمي لحاظ باندې چې زموږ د بونیر چې دی دا پروموټ شي او مخ په وړاندې لاړ شي. یو کس تاسو د علاقې راپاسې د بارمل کې دوره پیسه وګټله نن تاسو ته دوره سہولیت راکوي دا یوازې دغه کاروبار نه دی دا جومات هم دی دا د ناستې ځای هم دی د ګاډي ودرېدو ځای هم دی او د خلکو د سروس ځای هم دی.
څه وایي دې حوالې سره؟ زما نوم خو سرنزیب دی او سابق ناظم یم. جی جی. پم چې تو کولاو کو دا خو زموږ دیواله دی. تاسو زیات مشکور دي چې تاسو زموږ اواز هر ځای ته رسوي لکه او رسول لکه دی. خو د دې به دومره ښه اثرات په دې علاقه باندې مرتب شي چې په دې علاقه کې به ټوریزم ولم را روان شي. بل زه دې خلکو ته دا خبره کوم چې پارک مې پیسې تاسو ګټئ راوړئ هغه پیسې په خپله علاقه کې لګوئ. ګوره زه تاسو دا خبره زما ماینډ کوئ ما زه د دې خبرې په حق کوم یم. نو د چغرزي یو سړی 2 کروړه 3 کروړه 3 کروړه روپۍ وړي په بونیر په چواړۍ کې لګوي. د دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې خپلې پیسې په خپله علاقه کې تنده ولګوئ ځکه چې دې سره علاقه چې دا هغه ترقي کوي. د ننني پروګرام اثرات چې دي هغه به دومره ښه په ښه انداز په دې علاقه باندې مرتب شي چې ځکه دا سرقلا چې دی دا یو ډېر بهترین ځای دی او موسمونه به کوم ډېر ښکلي دي. دلته لکه د دې نه مخکې چې څومره حکومتونه تېر شوي دي خبره به سیاسي طرف ته نه بوځو لکه تاسو یو حواله ورکوم نو هغه حکومتونه دې سرقلا له داسې یو ښه ترقي نه ده ورکړې لکه دا پمپ چې دی نو دا د سرقلا لمبۍ ترقي ده او انشاءالله دا ترقي چې ده د ټول سرقلا د شین د دې د ټولو بډه ترقي ده. استادو زرونو شکریه ادا کوم او میسج دا ورکوم چې دوی خپل بزنس چې هغه په صحیح طریقه وچلوي او کسټمر چې دي هغوی ته د ښه مثال په طور کې هغوی ته د ډسکاونټ کوي او دغه شانې به موږ د دوی علاقایي خلک چې دی د دوی مدد وکړو او تاسو مدد چې دا به موږ محمد بھائی خلک په دې حالت کې پاکستان نه بار سرمایه وباسي تاسو خپل سرمایه بار نه راوړه دلته مولا ګولا څه اراده څه نیت څه جذبې سره همدارو موږ کوشش کوو چې مسافرۍ ته لاړ شو او بیا هلته مسافر یو بیا دلته اکثر خلک په مزدوري وکړي پیسې وګټي هغه هم دا په اسلام آباد او دا په لاهور کې لګي. کوشش دا دی چې په خپل وطن باندې خپل علاقه باندې بل سړي ته پکار دی مزدوري بار دی کې چې خپل علاقه کې کاروبار وکړي خلکو ته پیدا وته کې ټول علاقه په ترقی باندې خپل کسٹمر ته څه پیغام ورکوي معیار او مقدار حواله سره زمونږ یقین دی چې ټول خوشحالي زمونږ بهرحال دا د خلکو لکه سہولت پاتې زمونږ د ګټه زمونږ الله رحم دې موږ بل څه نه مزدوري کوو دلته خلکو ته موږ دې نه فایده او ان شاء الله زمونږ دغه ته ضرورت نشته موږ دې لپاره واسي چې موږ هر دې برنامه دي جی جی دې موږ کوشش کوو چې دا واجب نه دې موږ نور موږ کوشش کوو چې کاروبارونه راوړو جی لکه واسه دا کوم خبره نه ده کوشش کوو نور خلکو ته دا وجه نه مې دې کوي د اختر علي صاحب دی چې هغوی موږ ډېر شکرګزار یو او د چغرزو خلک چې کوم دی دا ډېر اخلاصي ایماندار نو دیو هغه سایډ ته اړو رجحان نشتی نو دیو به کوالټي کومه د هغه خپله صحیح ساتي او د هغې سره سره چې کوم دی د ګیج دا خبره وکړه نو انشاءالله زما ته امید دی چې دا به ډېر پرمختګ وکړي او دا کوالټیانې چې کوم دي دا به دې ساتي تھینک یو سو مچ وایم چې دا ډېر یو ښکلی اقدام دی په چغرزو کې خاص کر کې دا زما ښکاري چې په ټول سابق چغرزي کې دا نمبر 1 اقدام دی د دې نه مخکې چې داسې غټ اقدام نو پورته کړی ګام نو پورته کړی او دا د دوی ډېر غټ محبت دی د چغرزو د خلکو سره او د چغرزو د عوام سره چې داسې یو ښکلی په یو ښکلي لوکیشن باندې دوی د پټرول پمپ اختر محمد پلینګ سټیشن چلاو دا زموږ د ټول لپاره د خوشحالۍ احساس دی خاص کر د چغرزو لپاره په ذریعه نو دا به ډېره ښکلې د خوشحالۍ خبره وي لږ به دا هم واضحه کړئ پمپونه نور خلکو هم دي داسې نور هم کاروبارونه دي دې هغې کې به څه فرق وي انشاءالله چې فرق په دی چې کوم توریزم راځي یا د دې چغرزو چې کوم خلک دی هغوی چې کوم دلته د هغې د پټرول پمپ ګیټ وګوري د هغې تیل صفایي وګوري د سټاف اخلاق وګوري انشاءالله د هغې نه به مطمئن وي او د په چغرزو کې داسې بل پټرول پمپ نشته کوم چې موږ د اوپننګ نن وکړو او زه د دې کوم چغرزو کې چې کوم ملګري راغونډ شوي دي میډیا والا راغلي دي کوم نور مشران دي کشران دي چې د هغې ټولو شکریه ادا کوم زړه د کومې نه چې تاسو راغلئ دلته زموږ د پمپ کوریجونه په داسې وخت کې چې د ملک نه سرمایه کاران خپله سرمایه وباسي او بهر وړي د اختر محمد بھائی دغه اقدام چې په کروڑونو روپۍ د بار نه راوړلي او دلته عوامو ته یو معیاري پمپ ورکړ د ستاینې وړ دی. د وخان جانان وطن نیوز بونیر.